دا د چې دی د استغفار دی د ډیر استغفار کی الله به رزق پراخ کی، الله به قرضی ختم کی، الله به غربت ختم کی چې کم سړی استغفار ډیر وای نو چې موقع میلاویږي استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیه، بس استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب، الله زب بخنه غواړم او توبه وباسم. نو چې کم سړی استغفار ډیر وی الله به د رزق پراخ کی. دا نه منلو خبره ده چې سړی استغفار ډیر وی او د دې رزق تنګي او د دې په رزق کې تنګي، نو بار بار د ورځې موقع میلاویږي ډیر وی خک ډیر نشو ویلې نو کم از کم دا سل پیری خو چې د ورځې خامخا سړی وای 1500 دی وای خو چې نشي ویلې نو سل پیری خو خامخا د دې سره الله رزق فراخه کوي. دویم هغه لیکلي دی یو سړی باندې قرضه د رزق تنګ دی، نو دویمه نسخه هغه دا لیکلي چې دی د درود شریف ډیر وای چې کم سړی درود شریف ډیر وای دی به نه غریب کیږي، دی به نه غریب کیږي چې کم سړی درود شریف ډیر وای د رزق فراخ. وګورئ پټرای په لګوکای خلق وزمایل ازمودا خلق پټرایانی وکړلې چې کم سړی درود شریف ډیر وای د رزق فراخ دی به الله نه غریب کوي، د لاس په همیشه ورکون کې وي، د لاس په اغستون کې نه جوړیږي چې کم سړی درود شریف ډیر وای. هر درود چې وایې کم درته آسان یو کم ډیر ویلې شي. بهر صورت وصلی الله علی النبی الامی دا ډیر مختصر دی، نو د درود شریف ورد ډیر کوي، الله بم غریبی ختم کیو، الله بم مالدار کی، الله بم مالدار کی. او چې کم سړی ډیر قرضداري وي او قرضونو کې گیر دی، کاروبار بند دی، علماء وی د ماسخوتن د مانځه نه پس په پابندۍ سره 1500 پیری درود شریف شروع کی، قرضونه او کاروبارونه هر څه به قرضونه به ختم شي او کاروبار به کوله وشي. الله به چری نه غریب کوي چې کم سړی درود شریف ډیر وایي. یو هغه دا وجه لیکلي چې دام د رزق د پراخۍ دپاره چې دې سړي باندې به غربت نه راځي چې کم بنده درود شریف وایي، کنی شوروی که درود شریف وای غربت په ناراضی انشاءاللہ همیشه به دې مالدار. بل علماء اغلی کلی دی وی چې کم سړی حجون او عمره سیوا کی دی بنه غریب کی. مون خوایو چې که حج او عمره لازم جو ټولې پیسې به په دی ولګي نو بیا به سکو چې کم سړی حجون او عمره ډیر کی دی بنه غریب کی، یا لیکلی په د به الله مالداری راو دی با الله نور مالداری چې حج لډیر زی او عمرو لډیر زی، دی با الله نور مالداری او نور مالداری به په الله راولي. بل وجه لیکلی دا سبب لیکلی دی د رزق د پراخۍ دپاره چې وی کله سړی په درستخوان ناس یو ډوډۍ خوري او په دې درستخوان باندې دا واړه واړه بوچړي پاتې شي چې دا دی رالی او دا خوري، یو بده الله غریب کینا او بل بده د حافظه مضبوطی د نه به ییر ناراضي. نن سبا زنانه او تصمر د ییرو مسله ده، ییر دی رانه ییر شورانه چې دقه د درستخوان د بوچړي رالی او خوري، یو به الله غریب کینا او بل به الله حافظه مضبوطه کی. د دې سړی حافظه به مضبوطی د نه به ییر ناراضي چې دغه بوچړي خوري چې کم په دې درستخوان باندې پاتې کیږي او دی به نه غریب کیږي. نن سبا د غربت غټه وجه چې د هغه د رزق بې قدري ده. بوچړي خواړه څه کوي چې لوښو کې به ډوډۍ پاتې شي او هغه به په ناوګو کې په لارو کې بهیږي، په هغې ناوګو کې چې هغې کې به د پلشونو او د غسلخانو اوبه بهیږي او د هر کور نه چې اوبه را بهیږي په نالو کې پکې چاول را رواني، د وروج د ډوډو هغه بوچړي پکې را روان وي، په دې پسې غربت را روان دی او نیستي پسې را روانه چې دی د رزق بې قدري کی. دا د رزق بې قدري ده. دا بوچړي چې په درستخوان پاتې شي په خپله هم خورئ او بچو ته م وایه دا بوچړي روچتوه دا خورئ
په دې الله د بنده رزق سیوا کوي. دا بنده به نه غریب کیږي. تاسو به لیدلي ډېر مالدار به هم داسې لیدلي چې اچانک غریبانان شي، ډېره نیستي پرې راشي، دا دوی د رزق بې قدري وکړي. هسې دا درستخانونه داسې نولی په غولي کې او برنډو کې هر ځای ورکره کور کې بوچړي پراته، دا د رزق بې قدري وکړي، نه الله ترېنه هغه رزق والي. او بله وجه یې لیکلې ده د رزق د پراخۍ دپاره او د مالدارۍ دپاره چې وی کم سړی نفلي صدقې ډېرې ورکوي. صدقه چې کم سړی ورکوي دی به الله نه غریب کوي. کم لاس چې په صدقه عادت شو چې دی صدقه ورکوي، دې کس سره به الله هر ټیم پیسې ساتي او دی به یې بل نه ورکوي. الله به دې داسې حالت ته نه پاتې کوي چې دله به یې بل ورکوي. نه، ورکوونکی لاس الله اغستونکی نه جوړوي. چې کم سړی نفلي صدقات ورکوي، زکاتونه نه، زکات خو پتا د الله حق دی، خو به ته ورکوي چې ور دی که نه، هغې کې پتا ثواب دی ونه ګټو چې الله به اجر درکړي. هغه ته فرض ادا که د ګناه نه خلاص شولې. نو مونږ چې زکات ورکو نو لوی کارو مونږ وایو چې وکړو چېرته، او ټول کلي کې مشهوره کړو زکات ورکومه. زکات په ورکوي که نه دی ورکو نو الله به دې نیسي. دا مال نه به دې مار جوړ شوی دی، وښکو ته به دې نښتې خوري به دې. زکات خو چې ورکې نو صرف ذمه دې خلاصه شوله. د زکات نه علاوه نورې نفلي صدقې چې څوک کوي نو وی الله به دا سړی مالدار کړي او همیشه به دې ورکوونکی جوړ شي. چې کم سړی سخي دی به الله نه غریب کوي. حدیث مبارک کې راځي دا سخاوت چې دی سخیتوب دا په جنت کې یوه ونه ده. نو چې کم او دنیا ته یې څانګې راغلي دي، نو کم سړی چې سخي وي نو د هغې سخاوت د ونې یوه څانګه نیولې ده. چې هغه څانګه یې ونیوله نو هغه ونه په کوم ځای کې ده؟ په جنت کې. نو دی به جنت ته ځي. سخي سړی الله ته نږدې دی، مخلوق ته نږدې دی او جنت ته نږدې دی. او بخیل سړی د مخلوق نه لرې دی، د الله نه لرې دی، او د جنت نم لرې دی، او دوزخ ته نږدې دی. سخي سړی نو چې کم دا بخیل سړی نو چې کم سړی صدقه ډېره ورکوي، الله به دې نه غریب کوي. الله به د باندې مالداري راولي او همیشه به د لاس ورکوونکی وي. دا به اغوستونکی کیږي نه چې کله دې نفلي صدقې ورکوي. دا ډېر ښه صفت دی، دا ځان کې پیدا کو. غریب کیږي به نه دا بنده چې کله دې نفلي صدقات ورکوي. دا 5 وجې لیکلي دي د مالدارۍ او د غربت د ختمولو دپاره. نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راته نصیحت کو نو ماته وی علیک بتقوی الله، بس تقوا اختیار کړه، الله نه یریږه. قلت ما ورته وی د الله حبیب زدنی، نور راته پسې لږ سیوا وکړه، نور نصیحت راته وکړه. وی نبی علیہ السلام راته وی چې علیک بتلاوت القرآن، یو د الله نه یریږه او یو د قرآن تلاوت شروع که. فإنه د قرآن تلاوت شروع که فإنه نور لک فی الارض وزخر لک فی السماء. د الله نه یریږه. ما ورته وی چې نور نصیحت راته وکړه، نو وی چې د قرآن تلاوت کوه. دا په ځمکه کې نور دی او په اسمان کې ذخیره ده. ځمکه کې نور دی، مخې ته به دې رڼی چې د قرآن تلاوت کوي، مخ به دې روښانه، قبیله به دې روښانه، د قرآن تلاوت کوه. د قرآن تلاوت کوه، دا په ځمکه کې نور دی او په آخرت کې به دې ذخیره جوړه شي. وذخر لک فی السماء، د آخرت دپاره دا لویه سرمایه ده، دا لویه ذخیره ده چې د قرآن تلاوت کوي او دا جمع کیږي. مونږ باندې کلونه تیر شي، روح کال تیر شي، مونږ قرآن ختم کو په ناظره. قرآن کال یو روجه راشي او بل راشي او مونږ پکې چرته قرآن ختم نه کو. نو نبی علیہ السلام راته وی چې د قرآن تلاوت کو. ما د نبی علیہ السلام نه تپوس کو چې د الله حبیبه د آسماني کتابونه څومره نازل شوي وو. ما ته وی
چې سل صحیفې نازلې شوي دي او څلور آسماني کتابونه. د اسمان نه سل صحیفې راغلي دي او څلور آسماني کتابونه دي. ما ته وی چې 50 صحیفې چې وي دا په حضرت شیس علیه السلام نه